إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله رب العالمين حمد وثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې من دی دنیا کې پیدا کړیو نو زمونږ د پیدایش مقصد هغه رب العالمین خپل قران کریم کې بیان کړی دی ځکه چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړو او یاد انسانیت او د دنیا د پیدایش نه مخکې الله رب العالمین ملائکه ته فرمایل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ اے ملائکه زب دنیا کې خپل خلیفہ پر خستل غواړم چې زما خلیفہ وي نو ملائکه ورته فرمایل تاسو وګورئ د انسان صفت الله رب العالمین د ملائکه په ځړ کې سوا چولیو چې ملائکه ورته دغه خبره وکړه وته فرمایل چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اے الله ته په دنیا کې داسې خلق پیدا کړي چې فساد خوري او د یو بل وینه توي الله وته فرمایي چې انی اعلم ما لا تعلمون اے ملائکه زه په هغه څه باندې پوهیږم چې تاسو په نه پوهیږئ نو ګوره د انسان صفت د هغه وخت نه چې کله اسمانونو زمکه دا پیدا نه دي د انسان صفت څه شه ده فساد کوونکې وینه تویونکې دا د انسان صفت ده د دې د وجه نظم محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته هغه اوامر او نواهی وخدل چې د هغه په وجه باندې مونږ د دې قبیح صفت نه بچ کیږو چې انسان دغه صفات دغه اوامر خپل ژوندۍ کې راولا او دغه کارونه او دغه نواهی د خپل ژوندۍ نه وباسه تبه کامیاب شي تبه فلاح مندون کې شي ځکه زما محترمو مونږ څه کوو مونږ د الله رب العالمین هغه اوامر او نواهی او هغه اوامر ټول ارسم پریخي دي او بلکې د دنیا په عيش او عشرت کې نه نوتیو د دنیا په آرام ژوندۍ کې نه نوتیو الله امرانه هیر ده او د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم دین اوامر مونږ ته بیان کړیو هغه هم رانه هیر دي د دې د وجه الله رب العالمین مونږ ته فرمایل فخلف من بعدهم خلف ما د دې امت نرستو د دې ما صحابهونه د دې پیغمبرانو نرستو داسې ډله پیدا کړله داسې خلق می پیدا کړل اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات چې منځونه پرې خوستل او به شهواتو کې ورننه وتل فسوف يلقون غيا دیو به دغه جهنم کندې سره مخامخ کیږي لکه تاسو وګورئ زما محترمو الله رب العالمین د عیش پرستی دا د ظالمانو صفت او د کافرانو صفت خودلې ده الله فرمایي واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين ظالم خلق د هغه شی پسې وشول د هغه شی تابعداري وکړه چې مونږ هغه ته دا ویلو چې دا پرې دوی او دیو په هغه څه پسې روان شو او دیو مجرمان شو بل ځکه الله رب العالمین هم دغه فرمایي چې واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا دیو د عيش پرستی پسې شهوت پرستی پسې روان شو او دیو به د جهنم کندې پسې وزیز ما محترمو
دا ولی الله رب العالمین مونږ ته دا بار بار بیانوي؟ دا د دې د وجې نه چې رب العالمین ته پته وه چې داسې وخت به راځي، داسې خلک به دنیا کې پیدا کیږي چې هغه ته نیکه خبره بیانوي، هغه ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره بیانوي، هغه په هغه کې به تاویلات کوي، هغه په هغه کې خبرې وباسي چې نه دا داسې نه ده، داسې ده، دا داسې نه ده، داسې ده. ما ته هم معلوم دي، ما هم د علماو نه اورېدلي دي، ما هم د مفتیانو نه اورېدلي دي، خو حالان کې هغه خبرې او هغه مسائل هغه به ټیک نه وي. زما محترمو، لکه یو مثال زه تاسو ته در کوم. یو عالم د قرآن کریم آیات بیانوي چې وفي انفسکم افلا تبصرون. الله رب العالمین فرمایي چې زه ستاسو په دې نفسونو کې موجود یم، تاسو ما نه وینئ. وګورئ قرآن کریم آیات پیش کوي، خو ترجمه او تفسیر څنګه کوي؟ د حلولیت عقیده د انسانانو ته بیانوي چې الله وایي زه په عرش باندې نه یم، بلکې ستاسو په دې جسمونو کې یم، په هر ځای کې یم. او که چېرته موږ د دې آیاتونو سیاق او سباق ته وګورو، رب العالمین په دې کې موږ ته خپل قدرت بیانوي، خپل هغه زور موږ ته بیانوي چې انسانه زما دومره قدرتونه دي، زما دومره طاقت دی چې خپل جسم ته وګوره. دا سترګې ما در کړې دي، دا غوږونه ما در کړې دي، دا پوزه ما در کړې ده، دا د نظام هاضمه چې کوم ستا په بدن کې دننه دی دا ما تعالی در کړې، کلمې مې در کړې دي، خپې مې در کړې، دا ټول دا زما د قدرت او زما د طاقت نتیجه ده. او دا علما موږ ته څه بیانوي؟ وایي الله فرمایي چې زه ستاسو په جسمونو کې موجود یم، تاسو ما نه وینئ. څومره سخته دغه بیان شوی دی. زما محترمو، پکار دا دی چې موږ د دې عیش او عشرت نه ځان وباسو، او چې کوم رب العالمین موږ ته کومه خبره بیانه کړې ده، کومه مسله چې الله رب العالمین موږ ته بیانه کړې ده، په هغې باندې موږ روان شو. ولې؟ لکه تاسو وګورئ چې نن سبا الله رب العالمین قرآن کریم موږ د هدایت لپاره رالیږلی دی. الله خپله فرمایي چې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. دا قرآن کریم د قومونو د هدایت لپاره ما لیږلی دی. بس چې موږ د دې نه هدایت نه اخلو، نو دا کوتاهي او دا سستی دا د رب العالمین د طرف ته نه ده، بلکې دا زما او ستا خپله سستی ده چې موږ خپل ځان کې اچولې ده او د قرآن کریم نه هدایت نه اخلو، د قرآن کریم نه رهنمایي نه اخلو. تر دې پورې زما محترمو چې الله رب العالمین او د هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کارونه موږ ته وښودل چې په هغې کار سره الله رب العالمین نیکی هم ورکوي او ګناه د انسان هم معاف کوي. دا قرآن کریم دی، دا د عبادت ځای دی، دا د عبادت شی دی. خو عبادتونه څنګه دي زما محترمو؟ تاسو وګورئ، دوه قسمه درې قسمه عبادت په دې کې موجود دی. چې یو انسان کله تلاوت کوي نو د ژبې هغه ګواهي چې ژبه به سبا د قیامت په ورځ باندې ګواهي کوي چې الله دې انسان په ما باندې قرآن کریم لوستی و. او چې کله موږ دې قرآن ته ګورو دا سترګې به زموږ ګواهي کوي چې الله د چې کوم دی نو وخت په وخت باندې دې قرآن کریم ته کتلی و. او دې لاسونو باندې چې موږ ونیسو دا لاسونه به ګواهي کوي چې الله د چې کوم دی نو دا قرآن کریم په لاس کې نیولی و. خو هغه هر څه موږ پرېښوستل، موږ ته چې کوم دی نو د دنیا هغه عیش او عشرت دومره اساني راوستله چې نن سبا موږ ته هغه موبایل راغلی دی، په هغې کې موږ قرآن کریم تلاوت کوو. ټیک ده، تلاوت خو پې کېږي، خو لیکن هغه نیکي او هغه اجر او هغه ثواب کم چې د لاس نیولو دی، کم چې د کتلو دی، هغه چې دی نو د هغې نه موږ محرومیږو. زه دا نه وایم چې تلاوت په هغې کې کول نه دي پکار، نه پکار دي. چې کله انسان ته قرآن کریم مهیا نه وي، په لاره باندې رواني یا په ګاډي کې ناستي یا نور څه، په هغې کې تلاوت پکار دی. خو لیکن یو انسان چې جماعت ته راشي، جماعت کې قرآن کریم شته، ته چې قرآن کریم په لاس کې راوالی، دا د لاس د نیولو اجر، دا د کتو اجر، دا د تلاوت کولو اجر، دا ټول د دې نه بیا ته محرومیږي زما محترمو. دا ولې؟ دا صرف دا خبره ده چې د دنیا عیش او عشرت موږ په خپل دغه کې اچولی یو، او الله فرمایي چې واتبعوا الشهوات، موږ خپل د شهواتو پسې، خپل د زړه پسې روان یو چې زړه موږ ته څه وایي. هغه وایي څه به پاڅېږي او قرآن به راخلي او کینې به بس راځه جیب کې دې پروت دی راوباسه او زر زر پکې تلاوت وکړه.
الله فرمایي چې وتبعوا الشهوات، د شهواتو پسې ته روان شوې. د پکار دا د زما محترمو دا وړي وړي خبرې دي، دې ته د انسان سوچ نه وي، دې ته د انسان فکر نه وي، خو لیکن د رب العالمین په نسبت باندې دغه خبرې ډېرې اوچتې دي. لکه تاسو سوچ وکئ، حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مکارم څه ته ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي چې انسان ته یو شی مهیا وي او هغه پرېږدي او سختې طرف ته روان شي. لکه د یخنۍ کې په یخ اوبو باندې اودس، ګرم اوبه تاته شته دی، خو ته د الله رب العالمین د یرې نه هغه پرېږدي او په یخ اوبو باندې اودس وکړي. کور کې اودس وکړي او د کور نه چې دی نو بل څه اراده باندې راونوځي، صرف په دې نیت باندې راوځي چې زه جومات ته ځم. دا ټول داسې اعمال دي چې الله رب العالمین په دې باندې د انسان درجات بلندوي، د انسان ګناهونه معاف کوي او د انسان ته د الله جنت لاره اسانه. زما محترمو، خو مونږ څه دي؟ مونږ هر څه پرېښي دي. مونږ دا وایو چې بس ایمان مې راوړو نو هر څه وشو. نه زما محترمو، بلکې علماو د ایمان سره یو درې خبرې نور هم بیان کړې دي چې یو ایمان راوړل دي په خوله باندې، کلمه د شهادت ویل دي، تصدیق کول دي، بل په زړه باندې هغه منل دي، او بل په جوارح باندې عمل کول دي. که هر یو په دې کې ونه کړی شي نو دا ایمان خو ستا شو، خو نقص پکې راغی، کموالی پکې راغی. نو اوس موږ ته پکار دی خپل د ګریوان د سوچ وکړو چې آیا موږ خپل ایمان د نقص او کموالی راوستی دی او که نه دی راوستی. موږ څه کوو؟ په کوم طرف باندې روان یو؟ په کومه لار باندې روان یو؟ ټیک ده، ایمان هم راوړی دی، خو الله رب العالمین چې په قرآن کې فرمایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. علما به دا آیات به چې ولستو، زمونږ اسلاف او زمونږ صحابه په دې آیات باندې به جړل. چاته تاسو کو چې ولې جاړي؟ وایي د دنیا کاروبار، د دنیا عيش او عشرت، د مرګ دا مې نه جړي، خو دا خبره مې جړي چې الله قرآن کې فرمایي چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے انسانانو تاسو ټول به جهنم باندې تیریږي، په جهنم باندې به ورځئ. کان علی ربک حتما مقضیه، دا د الله رب العالمین مضبوطه او کلکه کړې شوې فیصله ده. لکه مونږ وایو کنه چې پولیس رات ته پولیس رات په کوم ځای باندې وتړل شوی دی؟ په جهنم باندې تړل شوی دی. په دې پولیس رات باندې به تیریږو. بیا د هغې صفات په حدیثو کې بیان شوي دي، هغه هم مونږ ته معلوم دي. خو الله فرمایي چې ثم ننجي الذین اتقوا، بیا هغه کسان به مونږ بچ کوو چې هغه تقوا والا دي، ونذر الظالمین فیها جثیا، او ظالم خلک به مونږ په هغې کې ډوبه وغورځوو. به دغه اسلاف او دغه صحابه به جړل په دې خبره باندې چې آیا مونږ به دې ننجي الذین اتقوا کې به یو که ونذر الظالمین فیها جثیا کې به یو. دا هغه صحابه دي، هغه اسلاف دي چې د هغو په باره کې رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یا پیغمبر امته چې د دې صحابه په نقش قدم باندې روان شي هدایت به مونږ کې هغه په دې آیات باندې جاړي. زما او ستا به سهار مونږ په کومه کېټګرۍ کې یو، مونږ په کوم طرف باندې روان یو. زما محترمو، مونږ د دنیا د عیش او عشرت په دې خبره باندې مبتلا نه کی. دا خبره مونږ دوکه نه کی چې یاره ما ایمان راوړی دی، کلمه مې ویلې ده، خو نه، دا اعمال په دې باره کې به الله مونږ نه تپوس کوي. ځکه الله رب العالمین خپله فرمایي، امام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره بیانه کړې ده چې الله دوه قسمه تپوس به د انسانانو نه کوي. ماذا کنتم تعبدون، دنیا کې د چا عبادت دی کول؟ چاته به سر و سجود کېدی، چاته به دې عاجزي او انکساري کوله. دویم ماذا عجبتم المرسلین، دغه قائد او رهنما او پیغمبر مې چې درلېږلی و د دې څومره خبره تا منلې وه، څومره کار دې کړی و. بیا به موږ څه جواب کوو زما محترمو؟ دا به ورته وایو چې الله ما خو کلمه ویلې وه. ځکه تاسو وګورئ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو، ابو بکر رضی الله عنه زمانه کې دا مرتدین را پیدا شو، مانعین زکات را پیدا شول. عمر رضی الله عنه راغی او ابو بکر رضی الله عنه ته فرمایي چې آیا ته هغه خلکو سره جهاد کې
پیغمبر خپل فرمایي چې کم خلکو چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې په ما باندې د هغې وینه د هغې مال او د هر څه حرام دي چې زه هغه ته ورسوم. ابو بکر رضی الله عنه فرمایي چې ټیک ته دا خو دي خو چې کم اعمال دا نه کوي د دې اعمالو په باره کې زه دې سره جهاد کوم. والله لو منعوني عقالا په الله مې د قسمې که چېرته یو پړی دیو منع کول په هغه زمانه کې چې د رسول الله په زمانه کې به ورکول او زما په زمانه کې نه ورکوي د دې یو پړی په وجه باندې به زه دې خلکو سره جهاد کوم. ولې چې کوم دیو زکات منع کوي؟ مونږ خو سره زکات پیژنو نه زکات څه شی دی چې زکات دغه را باندې راشي په هغې کې تعویلات شروع کړو چې نه دا داسې دی او دا هغسې دی دومره پکې داسې دی او دومره پکې هغسې دی. صحابه به د یو پړي لپاره به جهاد کولو جنگ به یې کولو د هغې د ادا کولو کوشش به یې کولو. دا ولې مونږ د دې نه غافله یو؟ دا ولې مونږ د دې نه پشت و شا شوي یو؟ وجه صرف څه شی ده چې الله فرمایي چې واتبعوا الشهوات مونږ د الله او د الله د رسول هغه احکامات او دین خبرې پرېښې دي او خپل شهواتو پسې خپل د زړه خبرې پسې چې زړه مې څه غواړي بس هغه کوم. که څوک راته بیانونه کوي که څوک راته درسونه کوي او که څوک راته هر څه کوي ټیک ده جومات کې پورې واورو چې جومات نه ورځو ساډر وسنډو چې بس خبره دې ختمه شوه په دې باندې خلاصې نشته. زما محترمو سوچ پکار دی چې الله رب العالمین مونږ ته څه فرمایي او مونږ کوو څه شی. سبا چې الله رب العالمین ته ودرېږو ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق دا الله رب العالمین مخې ته ودرېږو رانه تپوس کوي چې انسانه دا زما مخې ته ودرېدل حق دی او که نه دی؟ مونږ به وایو چې بلا وربنا او الله ودرېدل خو حق دی. ښه نو بیا تا ولې دنیا کې دا عمل نه کول؟ دنیا کې چې ما تعالی پیغمبر در لېږلی دنیا کې به ستا جومات ته علما راتلل ستا جومات ته به درس کېدو چې ستا جومات کې به خطبه کېدله تا ته به مسائل بیانېدل تا ته به قسمه قسم خبرې کېدلې ته به نه اول کېناستې هغه ته او چې کله به دې کېناستل خبرې به دې واورېدې بیا به دې په هغې باندې عمل نه کولو. ولې دا د ولې جواب بیا زموږ سره نشته. زما محترمو الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ نه هغه اعمال واخلي چې هغه زموږ د جنت ته د تلو ذریعه وي او د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه وي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو چې کله رانه الله رب العالمین تپوس کوي او د هغې مخې ته ودرېږو نو بیا به څه جواب هغه ورکوو؟ بیا به الله رب العالمین د هغه خلق واقعا مونږ ته قرآن کې بیان کړی ده چا ته چې عملنامه په ښي لاس باندې ورکړی شي هغه به وایي چې هاؤم اقرءوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه. راشي زما د عملنامه وګورئ ما د دنیا کې پته وه چې د الله رب العالمین مخې ته به ورځمه الله به مانه تپوس کوي الله به مانه حساب و کتاب اخلي او کم خلکو ته چې په ګس لاس باندې ورکړی شي دا ارمان به کوي چې لم اوته کتابیه ولم ادري ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه زما باچاهي څه شوه
ما اغنا عني مالیا، زما مال، زما پیسې، زما بنگلو، زما جاه و جلال ما ته هیڅ فائدہ ونه رسوله. الله به ورته وایي چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا، راکاږئ دې جهنم ته، ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. داسې زنځیرونه ورته واچوئ چې اوږده اوږده زنځیرونه یې په هغه زنځیرونو باندې دا جهنم ته پړ مخ راکاږئ. وجه څه شی وه؟ وجه م الله ذکر کوي، انه کان لا یؤمن بالله العظیم. دیو ایمان نه راوړی. ایمان خو م راوړی، خو د ایمان چې کومه تقاضا ده، ایمان چې کوم دغه غواړي هغه مونږ نو برابر کړی. ولا يحض على طعام المسكين، مسکینانو ته مونږ خوراک نه ورکول، تیزي هم نه ورکوله. فليس له اليوم ها هنا حمیم، دلته مونږ دپاره څه ګرم دوست اوس نشته. اوس څه د سفارش او څه د رشوت ځای نه دی، اوس جهنم کې به سوځېږو. خو هغه اعمال چې کوم عمل مونږ کړی دی هغه به مونږ د هغې سزا سکو، بیا به الله رب العالمین جنت ته بوځي. نو دا عذاب او دا درد دا مونږ نشو برداشت کولی. ځکه تاسو وګورئ چې دا دنیا اور دې ته مونږ 2 منټه لاس نشو نیولی، او د جهنم اور د دې دنیا د اور نه اویا چنده زیات دی، اویا ګونه زیات دی. الله رب العالمین دې مونږ د هغې نه وساتي، او الله رب العالمین دې مونږ د هغه اعمال والي چې د جنت ته تلو ذریعه وي، او الله رب العالمین دې مونږ د قرآن او د حدیث په لار باندې روان کړي او د جنت مستحق مونږ وګرځئ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سفونا برابر كنزدين الزيودين.